अस्सलामुअलैकुम मलगरो आखिर د عمران خان د رهایی وخت را جوخ شوی دی. عمران خان ته به رهایی ملو شي کنه عمران خان ته به سزا ملاویږي. 20 او 22 نومبر د عمران خان د لپاره ډیر اهم ورځ. د سپریم کورټ نه عمران خان د لپاره یو ډیر ښه خبر راغلی دی. د عمران خان خور حلیمه خان څه پیغام حلیمه خان ته څه پیغام رسیدلی شوی دی په هغې باندې هم کمپلیټ ډسکشن کو. او حلیمه خان د چا باره کې ویلي چې موږ به په امریکا کې د دغه کس خلاف کیس کو. دا څوک دی؟ پاکستان تحریک انصاف نون لیگ اور پیپل پارټۍ سره هرگز اتحاد نه کوي. دا ټول خبرونه په دې ویډیو کې تفصیلا تاسو سره شریکوم چې په څه وجه باندې د پاکستان تحریک انصاف نون لیگ سره یا پیپلز پارټۍ سره اتحاد ته ضرورت نه راځي. په جیل کې عمران خان د الیکشن تیاری کې مصروف دی. د پی ټی آی د الیکشن ټکټونه بچاته ملاویږي. دا ټول حواله سره به مطلب د عمران خان چې سوچ ته الیکشن حواله سره په دې باندې به تفصیلا خبره کوي. اخر فیصله کون مرحله راغلی ده. عمران خان ته به سزا ملاویږي او کنه عمران خان ته به رهایی ملاویږي. په 20 او 22 نومبر د عمران خان لپاره یو ډیر اهم ورځ. ټول نړۍ د سپریم کورټ حواله سره خبره کو چې د سپریم کورټ نه عمران خان ته خوشخبری د خوشحالي خبر راغلی دی. سایفر کیس کې د عمران خان ضمانت خصوصي عدالت او اسلام آباد های کورټ مسترد کړو. دا الریډي تاسو له پته چې بیا د عمران خان وکیلانو سپریم کورټ کې درخواست جمع کو د عمران خان د ضمانت لپاره په سایفر کیس کې. نو اوس هغه درخواست باندې په 22 نومبر باندې سماعت کیږي او د دې امکان ډیر زیات دی د عمران خان د وکیلانو مطابق چې د عمران خان ته په دغه سایفر کیس کې رهایی ملاویږي او عمران خان ته ضمانت ملو شي په 22 نومبر باندې. بل 20 او 22 نومبر عمران خان د پر ډیر اهم دی. دا فیصله به هم کیږي چې عمران خان ټرایل په جیل کې کیږي او کنه په عدالت کې بکیږي. د دې خبرې سماعت په 20 نومبر 11 بجې کیږي. کچري عمران خان دا فیصله د عمران خان په حق کې وشو نو بیا به عمران خان فیصله اوپن عدالت کې کیږي او عمران خان به خپل پیشۍ د لپاره عدالت ته پیش کیږي. او دا مطالبه د عمران خان د وکیلانو هم او د عمران خان هم چې زما د کیس په ما چې دا کم سایفر کیس جوړ دی چې د حقیقت ټول دنیا لخکاره شي. د ما د سایفر کیس د عمران خان مطالبه چې زما د سایفر کیس چې کوم سنوي د کم ټرایلز دي دا په اوپن عدالت کې وکي. راو وړي میډیم راو وړي عوام هم راو وړي سوشل میډیا ولهم راو وړي چې دا ټول ناستي د خلکو په مخ کې زماره د کیس ټرایلز وکي چې د ټولي دنیا له پته ولګي چې ز په کم قانون په جیل کې ګیرم په کم کیس کې په جیل کې ګیرم. دا عمران خان مطالبه راځي. بل د پی ټی آی رهنما علي محمد خان ویلي چې پاکستان پیپلز پارټي سره او نون لیگ سره مونږ هر کیس اتحاد نه کو ځکه د اتحاد ضرورت هله راځي چې کله ته پته ولګي چې ووټ بانک کم دی نو الا یو پارټي بلې پارټي سره اتحاد وکړي د ووټ بانک لپاره. او مونږ سره وای د ووټ بانک هیڅ کمې نشته دی او د حواله سره مونږ مطمئن یو چې زمونږ ووټ بانک خده نو مونږ چا سره هم اتحاد نه کوجی. او کم واړو جماعتونه کچره مونږ سره اتحاد کول غواړي وای زمونږ په طریقې کار باندې تلی شي او زمونږ کار خوخي نو مونږ به ضرور هغه تلاش ورکو هغه لمونږه انکار نه کو. البته نون لیگ اور پیپل پارټۍ سره مونږ ناشته کو خو ور سره په دې وجه کو چې الیکشن صاف او شفاف وشي. دا پاکستان تحریک انصاف رهنما چې کوم دی علي محمد خان خبر دیږي. بل عمران خان د جن نه د الیکشن تیاری کې مصروف دی. د عمران خان وکیل ویلي دا خبر د عمران خان وکیل کړی دا چې عمران خان په جیل کې د الیکشن په تیاری کې مصروف دی. دا خبره شیر افضل مروت هم ویریفای کړی دا چې بالکل عمران خان په جیل کې د الیکشن تیاری کوي او هغه لمونږ باقاعده د هر یو سړی ریپورت ورکو او د الیکشن ټیکټونه به عمران خان هغه خلکو له ورکوي چې کم قابل خلک چې سیاسي سوچ لري او لوټو حواله سره عمران خان هغه لوټو ته اوس هم نه تیار. راتلونکي ټایم کې به هم نه تیار. کوم خلکو چې عمران خان پرې خیر هغه خلکو د پارټۍ دروازې هم بند دي او عمران خان به دا پیر د پارټۍ ټیکټونه ډیر سوچ او سمټ سره ورکوي. قابل خلکو له ورکوي سیاسي سوچ ولا د خلکو له ورکوي چې چا سوچ پازیټیو وي دا کرپټ خلک عمران خان نور ځان سره په پارټۍ کې نه پریدي. دا اپډیټ شو ډیر زیات مننه. والسلام.